السلام علیکم ګران ملګرو دا تاسو ګورئ د 400 ټي او ارلی ان د مارننګ یعنی 7 بجې او 6 بجې تاسو را پاسې نو تاسو ته محلې صفا شوي وي ګندونه غورځېدلي وي نو ماشاءالله ماشاءالله او دا په پاکستان کې هغه خلک دي او هغه اداره ده چې دا د پاکستان واحد اداره ده چې دا خپله تنخواګانې او خپل بجټ چې کوم دي دا د خپلو ټیکسونو او خپل کارکردګۍ نه وباسي دا واحد محکمه ده چې دا د ګورنمنټ نه ډېرې کمې پیسې اخلي او د هغې باوجود د دې تنخواګانې ریلیز کېږي نه او په دونه سخت حالاتو کې دا ورکران چې کوم دي دا صفایانې کوي د ښار ښکلا راولي او هغې ته په دې روژه کې څونه تکلیف تېر شو او دا تنخواګانې باندې څونه سخته پې تېره شوله نو هغه الله شاهد دی چې په دونه غربت کې په دونه سخت حالاتو کې چې یو سړی بال بچهداره وي محنت هم کوي او هغه ته خپله حق نه میلاویږي تنخوا نه میلاویږي دا ډېر د افسوس مقام دی خو زه افسران بالا ته یو ځل بیا ریکویسټ کوم چې د خدای دپاره په دې ورکرانو باندې رحم وکړي او د الله د قهر نه ویریږي چې دې ته د تنخواګانې ریلیز کړي چې دې خپلو بچو ته روژه ماتې واخلي ویسي سحري وله واخلي اختر را روان دی بچو له به جامه جوړه پیزار اخلي نو د دونه سخت حالاتو ته وګوره او داسې مشکل حالاتو کې بیا د دونه ښکلې احسن طریقې سره دا صفایانې کوي او دا هر څه خدمتونه کوي نو دا خو د ښار ښکلا چې راولي همدا غریبانان ورکرانې راولي او هغه چې کوم دی هغې داسې حالاتو کې ګران ملګرو ته وګورئ دا ملک آباد دی دلته وګوره دا صفایانې وشولي بیا د ټي ایم ای والا ورپسې نن رالل دا ګندونه دا دوچتۍ دا ګاډۍ راغلې ډمپینګ کېږي نو دا څومره ښکلې احسن طریقې سره د دې کارونه روان دي او د دې باوجود زه خو یم چې دې ته پکار دی چې اوس ورته دا یو تنخوا خو ورته ایډوانس هم ورکړي ځکه چې دونه محنت سره کار کوي دونه ښکلې هلې ځلې کوي او د هغې باوجود دې ته تنخوا نه میلاویږي ګران ملګرو چېرته چې اوسئ ښاد او باد او خوشحاله اوسئ یو جهان مننه